دانن تقریبا درما یا سلورم ورځ دا زه د کوټ منظری بابا نه را روانم بیان کې ما موبایل سایلنٹ کړو چې زه واپس راتلم ما ته واتس اپ باندې میسجونه رینګونه دا سرینګونه راغلیو نو هغه ما واتس اپ چې وکته وای چې مولوی صاحب ستاده نمبر هم نت نه راخسته دي او زه د هزاری یونیورسيټي نه خبره کوم ایو مسله د جیتا سونه تپوس کو نو مسله چې بیان کړی دا ما ځان سره ساتلم د زوته د ورځې د یو ورډ سب کوم زم چې سر رانه چرته غیب نشي مسله د ست تپوس کړی دی هزاره خو انډیا کې نه ده کنه دلته زمونږ استادو د پښتنو په دې صوبه کې دا غې نه ما ته واتس اپ کړی دی ما سره شتا هغه کې لیکلي چې مونږه خاصه کله کله ما خام ما سوتن کې د ملګری غپ لګو نو بل ورځ هم غپ لګو یو ملګری را سره ناست و د 18 سال او د الکانو د 20 سال او هغه کې اسه غپ هم لګو په غپ کې پکې د دیالک او د جنۍ واده کو دوه کسان هم گواهان مقرر کړل او هغه جنۍ ورته وی چې ما ځان ته در بخله دي ته زما قبوله او الک ورته وی چې ته زما چې کوم نه سیب قبوله ما سوچ کو اسمای انا لله و انا الیه راجعون نن زما د عصری تعلیمی ادارې داغه د هاستل د الکانو د جنکو غپونه دا خو علامات لګ د ادب انداز کې ویلي خدای خبر جسد سبه یو بلتوي نو ما خو ورته مختصر جواب ورک چې ثلاث جدهن جد و هزلهن جد چې دریغ سيزونه دي رښتیا دي او دارنګ غپ او ټوکی چې کم ده امر اشتیا دي بیره توی چې هغه کې هغه جنۍ چې کم ده اردو سپیچ ته اردو کې دا بیا مې هته اردو کې وکړه خبره لہذا محترم معجزانو و یوس پس کیږي مې اوس هغه خاوند ده ک طلاق ورکې خټیک دا او کني ورکې داغه خزه دا نن دغه ماحول التا او خیر دې لک ته پوسو کوي چې کم بچي دي بیس کوي په انګریزي کې په فزکس کې په کیمستري کې وسته د خپل پروفیسور سوچ او نظریه د پټکی او د ګيري په حواله لګما ته بیان کړي دا غس سوچ دی د حیا او د پردې متعلق دا غس سوچ دی